بسم الله الرحمن الرحیم. ټول نوال خو د میډیا والا شکریا ده کوو چې د مو موقعات په دنیا ته ښیي لکه څنګه تاسو ته پاتې دی په فرم ایجنسۍ کې حال یې تقریبا څه دا کال دوونه څه کوم دهشتګردي شروع شوې دی. هغه نه بعد تاسو ته پاتې وي څه ریسنټلی بیګا په محاورې کې چې کومه واقعه وشوله. زه ټولو لیدونکو کتونکو ته یم چې د کومه واقعه څه وشوله کوهاټ کې د مریم معاهدې په تحت یوه جرګه وشوله، ګرینډ جرګه کوهاټ کې. کې امدا په سارې وشولې هغوی همدا خبرې ورکې وکړلې چېرې کوهاټ کې کومې معاهدې وشولې هغه څوکونه بیا روغلو علاقې کې د فورسز لاندې بیا د کلو په سطح باندې معاهدې وشولې. معاهدو نه بعد کسې ډیلی په بیس باندې په بشارو باندې راکټ فایر کېږي او په جندړي کې یو کاس کوم دی هغوی سونیانو منګالو کاس کوم دی شهید کړلو. هغه نه بعد محورې کې بیګا درې چمکني او درې منګالو هغوی راتللو تاسو ته پاتې د خلکو لیار چې کوم دی دا مین روډ دی. مو حکومت نه کسې مطالبه هم دا کوو چې کوهاټ کې کومه معاهده شوې دی هغه به امپلیمنټ کوي. که امپلیمنټ یې نه کړي بیګا په محورې کې چې کوم ظلم شوی دی چا کړی دی تاسو ته پاتې وي چې هغه د شفګر تنظیم زینالدین ورته وایي هغوی کړی دی. خو دوی ریسنټلی یو کاس راپوڅولو هغه یې راپوڅولو هغوی دا کیسه ورکې وکړله چې دا واقعه ما کړې دی داسې مو ذاتي دښمني وه. د ذاتي دښمني دې تېره شي چې یو کاس په کور دی یو کاس سره ذاتي دښمني راکوزده کړه هغه د شهید کړی وه. خو د ذاتي دښمني نه دی دا څه کوم دی دوی همدا غوښتلو چې کله په بشارو کې راکټ فایر کړي کله په جندړي کې خلاف ورزي وکړي او بیګا یې څه کوم ظلم کړی دی د ظلم انتها یې کړی دی. د کوهاټ چې کومه معاهده شوې ده د کلي په سطح کومې معاهدې شوې دي دې امپلیمنټیشن چې کوم د حکومت یې دا به امپلیمنټ کوي. هغه کې خبره دا شوې ده چې په کوم کلي کې کروایي وشول هغه کلی به مسمار کېږي. نن تلې دا شي یو کور یې مسمار کړی دی هغه کې لوښی نشته هغه کې مال مویشي نشته دی صرف یو کور سنګل کور یې مسمار کړی دی. تاسو ته پاتې چې کله په بګن کې اپریشن شروع شولو د بګن هال ټول سوشل میډیا هم لیدلی دی خلکو ته هم پاتې دی. اوس د حکومت نه بوده سیایو چې موږ کسې اهل سنت والجماعت علما کرامو انجمن فاروقیه درې ورځې ټایم تاسو ته در کړی دی. مو اهل سنت والجماعت د معاهدې پسدري کړې دی. مو همیشه دپاره د دغه قوم د اهل سنت والا چې کوم دی امن غوښتی دی مو امن پسند خلک یې اوس هم امن غواړو. په کوهاټ معاهدې نه بعد دوی بار خلافورزي کوي بار خلافورزي کوي سنیان ته ترشتي په دغه لارې باندې حکومت یې چې که درې ورځو کې د دې باندې امان ونه شولو او د دوی کلی مسمار نه شولو یو کاس نه چې یو کاس تاسو په سوچ منصوبې سره راوبستلو دا مو ته نه اکسپټیبل دی او نه اکسپټ کیدای شي. مو داسې وایو چې که دوی پېشنماز هغوی یوه خبره کړې چې په بار اکبرمې کې دهشتګرد نشته دي. که دهشتګرد نه وه د واقعې په پړچینور کې کېږي هم د کوهاټ معاهدې نه بعد څومره دهشتګردی دی هغه د پړچینور کې کېږي. مو پېشنمو هغه نه او انجمن حسینیه نه پوښتنه کوو چې دهشتګردي چې څومره تنظیمونه زینالدین پتیمین تو کې دهشتګردي کوي په کورمې کې داسې د څه کوم تنظیمونه دي پړچینور والا کورمې کې د پړچینور والا کورمې کې امن خرابوي. مو حکومت اخري خبره دا کوو چې خدای دپاره امن ډېر په مشکلاتو راغلی دی. مشرانو ورکې کوپریشن کړی دی علما کرامو کړی دی سیکیورټي فورسز ورکې کړی دی. که د دې خلاف کروایي ونه شولې اهل سنت والجماعت به بیا خپله کیني له عمل به تېروي بیا به چې کوم د حکومت مونه ګیلې نه کوي ویلې چې بار اهل تشیع چې کوم د بار خلافورزي کوي نو حکومت نه د دې تعاون غواړو چې دوی خلافورزي په صورت کې دوی ته کله مسمار شي که مسمار نه شولو نو موږ به خپله عمل تېروو. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.